بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 20 نمبر درس دی. اسم مبالغه ثلاثی مجرد صحیح د دې بحث وکړو. اسم مبالغه معنی د مبالغه زیاتوالی ته وایي، یعنی د زیاتوالی معنی پکې وي په دغه صيغه کې. لکه اوس ګورئ، یو د ضارب معنی د وخلو والا، یو ضراب ډیر زیات وخلو والا. همدغه د ضارب معنی ده چې کم وخلو والا دی که نه، یعنی ضارب مارنے والا وخلو والا. نو وخل کولو والا سړی چې دی، نو هغه د هغې نه چې اوس ته د مبالغې یعنې دې کې لږ د زیاتوالي معنی واچې که نه، نو د هغې دپاره به بیا وایې ضراب. د ضارب نه ضارب معنی د وخلو والا، ضراب معنی د ډېر زیات وخلو والا. ټیک شو جي. بیا دغه شان ناصر معنی د مدد کولو والا، نصار معنی د ډېر زیات مدد کولو والا، او خالق معنی د پیدا کولو والا، خلاق معنی د ډېر زیات پیدا کولو والا. دغه شان ګورئ، نو د دې خپل اوزان دي، خپلې صیغې دي، خپلې وزنونه دي. لکه اوس فعال دی، فعال. لکه غفار دا اوس د مبالغې صیغه ده، یعنی غافر معنی د بخلو والا، اوس غفار معنی د ډېر زیات بخلو والا. رازق معنی د رزق ورکولو والا، رزاق معنی د ډېر زیات رزق ورکولو والا. جابر معنی د زبردست، یعنی ډېر جبر والا. او جبار معنی د یعنی جابر معنی د جبر والا، او جبار معنی د ډېر زیات جبر والا. قاهر معنی د قهر والا، او قهار معنی د ډېر زیات قهر والا. حامد معنی د تعریف کولو والا، حماد معنی د ډېر زیات تعریف کولو والا. حامل معنی د اوچتولو والا، حمال معنی د ډېر زیات اوچتولو والا. حالق معنی د کټ کولو والا، حلاق معنی د ډېر زیات کټ کولو والا. حلاق نه ته وایي. کاذب معنی د دروغجن، کذاب معنی د ډېر زیات دروغجن، ډېر زیات دروغ ویلو والا. نو دا د مبالغې د زیاتوالي معنی پکې راشي. مبالغه معنی ده چې یو څیز کې ته زیاتوالی کې. ټیک شوه. هلکه یار وایي ته په دې کار کې ډېره مبالغه مه کوه که نه، لکه مطلب دا چې ته دا کار ډېر په دغه سره مه کوه که نه، ډېر زیاتوالی پکې مه کوه که نه، نو دغه ته مبالغه وایي. نو فعال لکه غفار، فعول لکه غفور. دا فعول هم دا د اسم مبالغې صیغه ده. شکور ډېر زیات شکر کوونکی. حسود ډېر زیات حسد کوونکی. ودود معنی ده ډېر زیات محبت کوونکی. او ولود معنی ده ډېر زیات راوړونکی. صبور معنی ده ډېر زیات صبر کولو والا. ټیک شوه. او ولود معنی ده ډېر زیات بچی راوړلو والا. او ودود معنی ده ډېر زیات محبت کولو والا. حسود معنی ده ډېر زیات حسد کولو والا. شکور معنی ده ډېر زیات شکر کولو والا. ټیک شوه. نو ګورئ دا د مبالغې صیغې دي. او فعالة لکه علامة. نو ګورئ په دې کې دا ګول تا دا د تانیث نه ده، دا د مبالغې دا څومره صیغې چې دي که نه، ما دلته کې تقریبا دا 7 که 8 لیکلي دي، تقریبا 8 ما لیکلي، 4 او 4 8. کتاب کې زما په خیال 7 لیکلي دي، دا د دې نه نور هم زیاتې دي. ټیک شوه. زیاتې صیغې دي. د فاعول په وزن باندې هم شته دی، په ډېر اوزان تقریبا شته دی، د 10-12 پورې اوزان دي. نو فعال، فعول، فعالة، فعلان، فعول، فعيل، فعيل، فعول. نو دا ټولې صیغې چې دي دا د مبالغې صیغې دي، او دا د مذکر او مؤنث لپاره یو شان راځي. چې څنګه دا فعال د مذکر لپاره ده، همدغه شان د مؤنث لپاره هم ده. فعول د مذکر مؤنث دواړو لپاره ده. فعالة د مذکر مؤنث دواړو لپاره ده. فعلان مذکر مؤنث دواړو لپاره ده. فعول مذکر مؤنث دواړو لپاره. فعیل، فعول دا د مذکر مؤنث دواړو لپاره ده. په دې کې دا نشته چې یاره دې سره ګول تا ولګوه دا د مؤنث شوه، یا مه لګوه دا د مؤنث نه ده، نه، چې دا کومې صیغې دي دا د مذکر مؤنث دواړو لپاره دي، د اسم مبالغې ده. نو اوس ګورئ، فعالة لکه علامة معنی ده ډېر زیات پیژندلو والا، ډېر زیات پہچان والا، ډېر زیات علم والا. او ثلاجة اصل کې دی دغه ته وایي کولر ته ویلی کېږي، او فرج وغیره ته ویلی کېږي. ثلاجة تون معنی ډېر زیات یخولو والا.
غساله چې دا واشنګ ماشین ته وایي ډیر زیات وینځلو والا. سیارتون یعنی ډیر زیات تللو والا، دا موټر وغیرہ ته وایي. غدارتون معنا ډیر زیات دوکه ورکوونکی. او جوال اصل کې په عربی کې موبایل ته وایي. ٹھیک شو. خاطر قشان فعلان ده، فعلان لك رحمن عطشان عجلان. نو دا چې دي دا د فعلان په وزن باندې دي رحمن، نو دا د مبالغې صيغه ده. فعول لك قدوس او سبوح. ٹھیک شو. فعيل لك صديق ابو بکر صدیق رضی الله عنه. صدیق معنا ډیر زیات رښتیا ویونکی. او قسیس لکه قرآن پاک کې دي ذلك بأن منهم قسیسین. ٹھیک شو. فعیل لك رحیم خبیر. رحیم ډیر زیات مهربانه رحم کول والا. خبیر ډیر زیات خبردار. سمیع ډیر اوریدل والا. حکیم ډیر حکمت والا. علیم ډیر پیژندل والا، ډیر علم والا. او فعول لك قیوم. نو دا صيغې چې دي دا د مبالغې صيغې دي کې د زیاتوالي معنی ده. خو دا زیاتوالی ګوره د چا مقابله کې نه دی لکه د اسم تفضیل په شان دی. یو اسم تفضیلي په هغې کې هم د زیاتوالي معنی، یو د مبالغې وي نو په دې کې هم د زیاتوالي معنی. خو دا مبالغې معنی چې ده د ذاتي پکې د زیاتوالي معنی وي پکې، دا د چا په مقابله کې نه وي. او اسم تفضیل والا هغه د چا په مقابله کې وي. لکه ګورئ موږ سره اوس دا یو سړی دی، دا یو اوږد سړی دی. نو موږ وایو طوال لکه فعال په وزن باندې، دا وایي طوال دی. طوال معنا ده چې ډېر دا اوږد دی، اوږد. او دوه دلته سړي دي، یو لږ ورکوټی دی، یو لږ اوږد دی. نو موږ وایو دا اطول دی. اطول د اسم تفضیل په دغه باندې دی، وزن باندې. اطولو هذا الرجل اطول من هذا. د دې یو نه نو دی یو ته مونږه دا وایي دا سړی د دې سړي نه اوږد دی. نو دا سړی چې دی که نه دا د دې یو سړي نه اوږد دی. دا یو سړی د ده په مقابله کې اوږد دی. نو دا چې کم اوږد دی ده ته مونږ اطول وایو. او دا چې کم اوږد نه دی لکه د ده نه مونږ اطول وایو. یا ګورئ زید اطول من حامد. دا زید د حامد نه اوږد دی. زید د حامد نه اوږد دی. نو دا یو زید دی، دا یو حامد دی. نو دا زید اوږد دی او د حامد اوږد نه دی. نو موږ وایو زید د حامد نه اوږد دی. ٹھیک شو. نو دا د اسم تفضیل صيغه ده چې د بل کس د حامد په مقابله کې دا زید اوږد دی، د دې حامد نه دا زید اوږد دی. نو دا د تفضیل دا صيغه چې دا د بل چا په مقابله کې د زیاتوالي معنی ورکوي. او دا طوال چې دی، طوال دا وګوره دا د ټولو نه اوږد دی. طوال نو دا اصل کې دا د مبالغې صيغه دی ته وایي چې د ده په مقابله کې بل څوک اوږد نه وي، یا دا د چا په مقابله کې د اوږدوالي معنی نه ورکوي. ده کې دا ذاتي معنی اوږدوالی ده. ټیک شوه. دا په خپله اوږد دی، بس ذاتي اوږد دی، نو موږ ده ته طوال وایو. ٹھیک شو. نو فعال فعول فعالة فعلان. دا په دې طریقې سره یادوئ. فعال لك غفار، فعول لك غفور، فعالة لك علامة، فعلان لك رحمن، فعول لك قدوس سبوح، فعيل لك صديق، فعيل لك رحيم، فعول لك قيوم. نو دا د اسم مبالغې صيغې دي. دا ګردانونه یادول پکار دي. د دې چې دا کوم مثالونه دي نو دا مثالونه هم ځان سره لیکل پکار دي او دا په یادول غواړي، ځکه چې دا بیا په قرآن پاک کې درته راځي، حدیثو کې درته راځي. نو تا ته به دا اوزان یادي چې دا د مبالغې صيغه ده، دا وزن دی. نو په دې وزن باندې دا صيغه هم راغلی، دا لفظ هم دی. نو راشه بس دا اسم مبالغې صيغه ده. بس انسان ته بیا په خپله د هغې د زیاتوالي معنی کوي. نو تا ته چې اوس پته ولګي چې فعیل په وزن کې اوس رحیم کې هم د زیاتوالي معنی ده، ډېر رحم کولو والا. خبیر دا د مبالغې صيغه ده، ډېر خبردار. سمیع ډېر اورېدلو والا. وګوره دې کې نور داسې دا د ډېر لفظ شته دی نه، خو دا به پکې ته ځکه راولي چې دا د مبالغې صيغه ده، دې کې د زیاتوالي معنی ده. حکیم ډیر حکمت والا. علیم ډیر علم والا، ډیر پیژندلو والا، ډیر معلومات والا. نو دا د مبالغې صيغې دي. نو دا انشاءالله په یاد کو، ځان سره هم لیکو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.